کوم ملګرو په دې سیټ د سره دا ویډیو پلی کوم د کینګ بلال د ډيري او تاریخي خبرې کړي دي ډېر خپل خبرې کړي دي د بار د پښتنو چې همیشه لپاره په پاکستان کې کلم د پښتنو خبر راشي زموږ د پښتنو خپل جرګه راشي خپل ماحول راشي نو زموږ بیا هر یو پښتون د دینه لری ګرځي او په دنیا کې پښتنو اتفاق وکړي نو په ثابته دنیا باندې وي حکومت نو زموږ په خپل ملک کې زموږ د حکومت ته طرف نه زموږ د ریاست ته طرف نه مونږ ته اقلیت هیڅ نه ملاويږي زمونږ چې کم حقوق دي زمونږ چې کم حکومت نه غوښتنه کوي هغه مونږ ته نه ملاويږي نو د بلال سره دا خبرې کړې دي او ډېری زبردست خبرې کړې رونو دا ویډیو وګورئ او مخې ته شیر کوي زیات نه زیات چې هغه خلکو ته پته ولګي چې کم خلک د پښتنو د وجنه کامیاب شوی دي او نن د پښتنو یو جرګه ده یو ټولنه ده نو هغه خلکو ځان غلې کړی دی مهرباني دا ویډیو پوره وګورئ ځان په پوهه کوي ورونو او مخې ته ډېره شیر کوي چې تاسو ته دا ویډیو ښکاریږي په دې ویډیو کې په لکه او غیرتمند پښتانه د ننګ دغه میدان ته راټول شوي دي دا زمونږ د ننګ هغه میدان دی چې په کوم ځای کې یوه قامي جرګه راجوړه شوې ده یو قامي عدالت لګېدلی دی چا دې په ډرون کیمره باندې ډېر زبردست شاټونه اخیستي دي یقینا چې د ستاینې وړ دي په دې ویډیو کې زه یوه لازمي خبره تاسو ته کولو والی یم مهرباني وکړئ دا ویډیو تر اخره وګورئ او چې څومره دنه کیدی شي مخې ته یې شیر کړئ د پښتنو هغه مشهوره خبره به تاسو اورېدلي وایي په یو هندو باندې بټخیله نه روانېږي نو زه وایم چې په یو درې څلورو پښتنو باندې د ننګ دغه میدان نه شړېږي خبره دا کولو والی منوم د چانال یم خو زمونږ د پښتنو ډېر مشهور شخصیت چې ځان ته وایي ځان ته سلیبریټي وایي او ځان ته سټاران وایي د هغو نه زمونږ ګیله په دې ځای کې پیدا شي چې د هغو په پیجونو باندې یو قسم پوسټ به تاسو د دې قامي جرګې په باره کې او د پښتنو په باره کې وینئ د ټولو نه یو مشهور شخصیت چې دی د هغه به اولنۍ دا خبره چې پښتنو دا دې ځای کې یو پښتون د اجړا سره ګیر شو او په دې ځای کې یو پښتون خور ووژله او په دې ځای کې یو پښتون زیاتی وکړو مړی وکړو او کته شو او بره شو پښتون د ډمې سره ګیر شو او پښتون مړه خو د دې خولې نه مې بکواس راوتو والی دی دومره زه دغه سټارانو د قاره کړی یم یو بل زمونږ د پښتنو ځلیدلی سټار چې پښتنو کامیاب کړی دی او د غلا او د ډاکو په روپو باندې هغه نن ځان کامیاب کو نو هغه به څه وایي د اډوکي نه به غوښه داسې جدا کوئ دمپوخ به داسې خورئ غټې غټې نوڼۍ به زما په هوټلو کې تاسو داسې یالئ زما د خپلو پښتنو ته یو دا درخواست دی چې د ټولو نه اول خو د دیو نه سوشل بایکاټ وکئ او د دیو چې څومره کاروبارونه دي هغه داسې کوي چې د تبعي طرف له رابوځئ چې دیو بیا دپاره یاد ساتي ځکه چې کامیاب یو سړی پښتانه کې سپورټ ته د پښتنو حاصلي ریسټورنټ او کاروبارونه دا خلک د پښتنو په دې روپو جوړ کړي خو چې سبا دپاره پښتانه په مشکلاتو کې د دیو د پیجونو نه به یو پوسټ نشي کولی د دیو د پیجونو نه به یو پوسټ نه کېږي او نه به دیو د پښتنو دپاره اواز اوچت کړي په خیبر کې زما په درزنونو پښتانه شو یو دله پکې دا غږ نه دی کړی چې دا ولې داسې کار وشو او په میلیونونو فالووري دي دا صرف په دې نه کېږي چې قدرمنو د خور وجله او قدرمنو د مور وجله ځانه د وچې کانټینټ را جوړ کړی دی زما په نیز کې زه دغه خلک نه سوشل ورکران منم نه زه دغه سوشل اکټیویسټ منم که یو سړی وایي چې دا ډېر تکړه دي قسم مې دي په خدای راولی ما ته یې په لایو کې کېنوئ زه په دیو باندې زیات نه یو 15 سوالونه کومه که دیو د هغې جواب راکړو زه به د سړي زوی نه یم دا دیو خو ځان له کار کتلی نو زما تاسو ته دا درخواست دی چې مکمل پې ځان شپېلی کوي په کاروبارونو باندې وړم او د دیو په دې پیجونو باندې هم او د سره تې ګیله مه کوئ ځکه چې دا پښتانه نه دي او ما تاسو ته د ویډیو په اوله کې یو متل وکړو چې په یو هندو باندې بټخیله نه روانېږي نو په څلورو پنځو پښتنو باندې د خیبر میدان هم نه شړېږي لکاو پښتانه د ننګ په دغه میدان کې موجود دي او هغو ځان مرګ ته نیولی دی خو هغو دغه جرګه کامیابۍ او لګیا دي پکې دغه هلې ځلې روانې دي او ماشاءالله ډېر په ښه ډول او په ښه انداز باندې زمونږ هغه جرګه سټارټ ته ډېره مننه او ډېره مهرباني ملګري